بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په انساني علومو کې په انساني ارتقا په انساني ترقي کې څلور داسې شعبې شته چې هغه هر وخت ذهین دماغونه نابغه روزګار شخصیات خپل طرف ته څه کړي دي متوجه کړي دي او دغه څلورو شعبو پر انساني ژوند باندې همګیر همجهت اثرات هغه څه کړي دي پرېښي دي. په هغه کې یوه لاره د مذهب لار ده، بله لار د ساینس لار ده، بله لار د ادب لار ده او بله لار د فلسفې لار ده. په دنیا کې څومره عظیمه شخصیت تېر شوي دي هغه د دا څلورو شعبو سره د یوه نه د بلې شعبې سره د دوی تعلق هغه پاتې شوی دی. یا د ساینس په دنیا کې د نوم روښانه شوی دی، یا د مذهب په دنیا کې د خلکو رهنمایي سرپرستي یې کړې ده، یا د ادب په دنیا کې بهترین لټریچر دی پروډیوس کړی دی، یا د فلسفې په دنیا کې د انساني ذهنو دی څه کړې ده آبیاري کړې ده. نو په دا څلورو شعبو کې دا یوه شعبه چې د هغه سره ادیب د هغه سره لیکاري تعلق لري هغه د لټریچر یو شعبه ده. ادیب لیکاري دا د معاشرې عکاسي، دا د معاشرې ترجماني، دا په خپلو جذباتو په ذریعه باندې د معاشرې د څه کوي تربیت کوي، رهنمایي کوي، خیال و فکر ورکوي او خپل اثر و امپیکټ پر معاشره باندې څه کوي پرېږدي. د دنیا ډېر نظریات، ایډیولوژیز، تصورات او په دنیا کې ډېر انقلابات دا د لیکارانو په ذریعه باندې، دا د ادیبانو په ذریعه باندې، دا د شاعرانو په ذریعه باندې په دنیا کې رونما شوي دي. نو پښین یو دې خطه پاتې شوې ده چې دا زرخیز علاقه و خطه هم ده، دا مردم خیز علاقه و خطه هم ده. په دې کې داسې شخصیت پاتې شوي دي چې هغه خپل اثر اول الله پاک په لفظو کې، اول الله پاک په اشعارو کې، اول الله پاک په کلم کې ډېر غټ طاقت یې ښی دی. د دې اثر تر دومره ځایو پورې ځي، په دومره رفتار سره ځي چې دا افراد هم بدلوي، دا د معاشرې رخ هم څه کوي ور بدلوي او معاشره د بهتري طرف ته، د معاشره د ایډیل مثالي معاشره به ورته وایي. په مثالي معاشره کې د ادیبانو د شعراو یو غټ کردار او برخه وي. نو دا نن پروګرام چې موږ دلته ایښی دی منعقده کړی مې دی، دا پروګرام د پښین یو مایناز شاعر، مشر شاعر چې هغه په پښتو ادب کې یو روښانه ستوری دی، هغه بهترینه غزلګو شاعر پاتې شوی دی. هغه په اردو ژبې کې هغه کتابونه څه کړي دي لیکلي دي او دغه متعلق دغه د شعر متعلق، دغه د نثر متعلق تفصیلي خیالات و اظهار به انشاءالله پروفیسر شهزاد صاحب درته کوي. او مختصره تمهیدي تعارف به زه درته وکړم چې زموږ یو سکالر دی د بي اس 8 سیمسټر چې هغه محمد ایاز نومیږي. محمد ایاز چې دی هغه د عبدالباري اسیر صاحب چې کوم اردو کتابونه دي یا اردو مضامین دي پر هغه باندې دی لیکل غواړي، پر هغه باندې دی تحقیق کول غواړي چې هغه محفوظه هم سي، هغه ښکاره هم سي، په هغه باندې معاشره خبره هم سي. نو د پروګرام انشاءالله په اوله برخه کې به انشاءالله خدای کول محمد ایاز صاحب سوالونه کوي د پروفیسر شهزاد صاحب سره. او پروفیسر شهزاد صاحب د تعارف محتاج شخصیت نه دی. د پښین کې څه معاصر شعرا پاتې شوي، د وګړو شعرا سره د په مختلفو واسطو تعلق پاتې شوی دی. نو د علم هغه یو اکتسابي علم نه دی، هغه یو مشاهداتي علم دی او سره د وخت تېر کړی دی، ژوند یې سره تېر کړی دی، د هغو په فن و په فکر و په سوچ باندې څه دی تر هر چا زیات خبر دی. د ده موږ ډېر زیات قربانۍ وایو چې دی موږ هر وخت راغوښتی دی، موږ د سټوډنټ رهنمایي دپاره دی هر وخت موجود و حاضر شوی دی. زموږ په دا مجلس کې زموږ سره ګورنمنټ ډګري کالج پښین پرنسپل پروفیسر عبدالرازق بازۍ صاحب هم ناست دی. نو د هغه موږ قربانۍ وایو چې د ده د خپل دفتر د اوقاتو د مصروفیاتو څخه وخت راویستی او په دا علمي مجلس کې زموږ سره څه وکړي ناسته وکړله. نو زه ایاز صاحب څخه ګزارش کوم چې د عبدالباري اسیر صاحب متعلق چې کوم سوالات د په ذهن کې دي د تحقیق لپاره دته ضرورت شته، د هغو سوالات جوابونه د پروفیسر فیض احمد شهزاد صاحب څخه پوښتنه وکړي. میں پہلا کوشچن ہے عبدالباری اسیر صاحب کا۔ روشن وقتیات آئینہ اسیر شائع شدہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کی کیا خصوصیت ہے؟ یو جهان مننه د ټولو تر مخه زه د ګورنمنټ ډګري کالج پرنسپل عبدالرازق بازهي صاحب مننه کوم چې د
وخت هم راویستی او دی د خپلو سټوډنټ دا د بیس چې کوم طلبات دي نه د هغو د نګرانۍ د مینې سره سره دی لیدل هم غواړي او د هغه صلاحیتونه غواړي چې دا د استاد هغه اعلی مثال او بیا خصوصا پروفیسر ډاکټر نقیب الله صاحب چې د خپلو طلبه او د خپلې ادارې سره دوږې مینه ښکاره کوي چې ستاسو دپاره د بیلو بیلو ځایو څخه شخصیات راغواړي او زموږ څومره علم دی هغه ستاسو سره شریکونه او بیا د محمد نوي چې چیرې یو علمي و ادبي ناسته وي نه دی هلته ځان ورسوي هغه ریکارډوي د نن حواله هم جوړوي د سبا حواله هم جوړوي یو تاریخ دی دا لمحه موجود ده د سبا ده او تر کومه حده چې تا د عبدالباري اسیر صاحب د 2 کتابونه چې آینه یاسیر او تذکره روشن اکتئات د دې خصوصیات چې دي د دې اهمیت چې دی د دې تاریخ چې دی پر دې به زه ګاهیږم او زه به خبره کوم خو زه د هغه در مخ دغه پښین چې کوم دی دی لږ چې معرفي سي په ادبي حواله هم په سیاسي حواله هم په تاریخي حواله هم پښین هغه ښار دی هغه ځای دی کله ډېر تېر وار چې ما درته وویل او زه دا خبره قصدن کوم او په دلیل سره یې کوم چې په دنیا کې اکثره نه او ډېر ښارونه چې د هغه په نومو سره پېژندل کېږي پښین هغه ښار دی نه چې دا په شخصیاتو سره پېژندل کېږي دغه پښین چې در ټولو لوی نوم لري پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب پروفیسر ولی محمد سیال کاکړ صاحب او د جدید ادب سمبول پروفیسر راز محمد راز صاحب محقق عبدالکریم بریالی صاحب او دا پښین ښار سره سره تړلی علامه عبدالعلي صاحب اخونزاده حافظ خان محمد صاحب بله نمونه دي نه او زه دا خبره په دعوه سره کوم چې دا کم ذکر سوي یاد سوي نمونه ما واخیستلو دا د جنوبي پښتونخوا د پښتو ادب څخه وباسه یا ماینس که نه ګرڅو ستا پښتو ادب درېږي وچېشته کوم نمونه دي نه او باري اسیر صاحب چې کوم دی دا هغه څوک دی چې د ده په اردو ژبه هم په بنګالي ژبه هم په پښتو هم او تر ډېره حده په فارسي ژبه هم دا عبور درلود مطالعه یې درلوده مطالعه چې شي وه هغه د ده مشاهده وه او هغه زه دا وایم چې د دوی چې پیدا سوی هم دی هغه په هند کې دی په هندوستان کې دی او د هندوستان که ماحول چې دی هغه علمي مو ادبي مو سیاسي مو او بیا دی شاعر دی د شاعر په ذهن په شخصیت په فکر دا ماحول ډېر لوی اثرات هستي ځکه د ده اردو دا تراز وه چې پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب دا خبره کړې ده چې د حسیر صاحب چې کومه اردو ده هغه سند هم لري معیار هم لري او چې کوم د اهمیت هم لري اوس دی چونکې بنیادي طور شاعر و شاعر دا تراز شاعر و چې د جنوبي پښتونخوا د افغانستان د خیبر پښتونخوا داسې ګلوکار نشته چې د ده شاعري دې نه وي ویلې د ده کلام د ټکر څخه واخې د مقري پورې د مقري څخه واخې د دې چې کوم زموږ مقام سلیم جاوید عیسی خان نیاز محمد دغه ټولو ګلوکاران د ده ولې د ده شعر موسیقیت درلود خو د ده شعر سره سره د په اردو اخبار کې کالمونه لیکلو کالم یې پر چا لیکي د شاعر په فن او شخصیت یې لیکي د ټولنې چې کوم بیا مضامین لیکلو د ټولنې چې کوم مسایل دي نه دغه مسایل یې په ګوته کولو د مضامین یې کولو بیا دی راولاړ شو د ټولو تر مخ د یو تذکره ولیکله په پښتو کې چې د هغه نوم و د حساس سترګې بیا دی راولاړ شو چې دا اردو تذکره یې ولیکله روشن اکتئات په
په دې کې دا فرق نه وکړي چې صرف جنوبي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا سره د دې پاکستان سره چې تړلی نږدې زموږ وطن لوی ملک لوی وطن افغانستان د هغه څو شورای هم کې راوستلو. خو دا روشن اکتې چې کوم دی نه دا دومره اهمیت پیدا کړي نه چې اردودان یې ځان ته متوجه کړو، خصوصا ډاکټر انعام الحق کوثر چې به کوم ریفرنس اخیستی کوم حواله چې به اخیستله د دا سیمې ده نه د دا روشن اکتې اوس د ده پوښتنه دا ده چې د دې خصوصیت چیرته دی، د دې اهمیت چیرته. تذکره صرف دا نه ده چې تا د یو شاعر فن او شخصیت یا د هغه هنر ته بیان کوي، دا تاریخ هم دی. ولې په تذکره کې دغه شاعر چې کوم دی د نوم سره د فن سره د شخصیت سره د هغه علاقه د هغه جغرافیه بیانېږي. نو د تاریخ طلبه چې کوم دي نه د خاص خصوصیت یې دا دی چې هغه د تذکرې څخه ډېر کار اخلي. لکه دا تذکره ده کله تذکره او سفرنامه ډېر سره نږدې سره ورته شیان دي نه. سفرنامه او تذکره د تاریخ د طلبه ډېره تشنګي ورماتوي، ډېر کار جن اخیستلی سي. نو د دې تذکرې د روشن اکتې چې کوم دی نه دا تذکره چې باري اسیر صاحب تخلیق کله یا ترتیب کله یا ولیکله نه، نو دا یې په پښتو ادب او پر دا خاوره یو احسان دی. او داسې کارونه ډېر کم خلک کوي په دې چې شاعر اساسه څوک دی، د ټولنې مغز څوک دی. کله هغه ټولنې ته داسې کله دوربین چې موږ ور واچوو نه بلکې د خوردبین څخه لا هم زیات دی نه د دا ټولنې چې کوم دی نفسیات یې معلومولو، رجحانات یې معلومولو، او چې دا یې ځان ته معلوم کړو دا یې راواخیستو دا یې د تذکرې حصه کله نه ده. خو دغه تذکره دومره ضخیمه ده چې د حده څخه زیاته ده. او په دې کې دغه شی د باري اسیر صاحب د شخصیت دغه پهلو ښکاره کېږي چې دی خودغرضه نه دی، دی خادمه دی، دی خدمتګاره دی. خپله شاعري په بنډرو ورته پراته وه لیکن دی خپل ځان یې نه نمایه کوي. شهزاد رنګمانده څوک او دا تراز نور شورا چې کومه دي د دغه تذکره کې راوستلو. نو د تذکرې لوی خصوصیت دا دی نه اوس کله زموږ په پښتو ادب کې چې موږ اولنی هغه دور ته ځو تذکرة الاولیاء دغه چې ولیکل شوله په پښتو کې دنیا په دغه ژبه په دا تاریخ په دا ادب باندې پوه شولو. او ادب ما تاسو ته ویلي دي چې دا د نفیسو جذباتو لطیف او خوږ نوم ته ویل کېږي. او شاعر و ادیب چې کوم دی دا د قام سترګې وي، دا د قام په عربي ادب کې خو د دا نه پورې راغلي دي ډاکټر صاحب چې په کومه قبیله کې به یو شاعر پیدا شولو څو هفتې به هغه قبیلې هغه قوم جشن جوړوي چې زموږ نماینده پیدا شولو. هغه به هم تذکرې کولې. نو د تذکرې د اهمیت څخه د دنیا ادب کې انکار هم نشته او ضرورت هم او د ټولو کومې چې لیکل شوي دي هغه تذکرې ځکه چې دا ډېر ګران کار دی، دا تحقیق هم دی، هغه تحقیق چې کوي هغه یې محقق. نو د تحقیق وکړي محقق یې وګرځېدی. ٹھیک شو. शुक्रिया सर. सर दूसरा क्वेश्चन है अब्दुलबारी असीर साहब की आयात और खिदमत पर कौन सा किताब मौजूद है? ګوره نه دا ته اعتراف وایي نه اعتراف خدمت وایي چې د فن داسې کتاب چې په ریوزي وي د باري اسیر صاحب د خدماتو په حواله هغه شته نه. خو د خدماتو اعتراف صاحبزاده پروفیسر صاحبزاده امیدالله صاحب کړی دی د مضمون په شکل کې. راز محمد راز صاحب کړی دی، ما شهزاد کړی دی. او په دې کې یوه رساله ده که هغه چیرې تله په لاس درغله
او ماته یو نمبر راکړي خو ما د ده د زوی جمیل الرحمن سره ستا سهار رساله ټیک شولو په هغه کې 15-14 ادیبان دي چې د ده په فن د ده په شخصیت د ده په ژوند لیکونه سوي دي کتاب نه دی رساله ده هغه رساله مخصوصه سوې د عبدالباري اسیر صاحب لپاره په هغې کې 14 لیکوالان چې دي د ده پر شخصیت د ده پر فن د ده پر شاعري د ده پر هنر باندې چې کوم دي مضامین لیکلي نو هغه رسالې ته به موږ دا ووایو نه چې ته د هغه رسالې څخه ډېر استفاده کولی سې زما سره خو سته نه خو ما به در کړې دا رساله د ده د زوی د جمیل الرحمن انځور سره ورسره ده زه به هم ورته ووایم ته هم ورته ووایې هغه کسه فوټوکاپي کوي صحیح है सर ٹھیک मेहरबानी सर दूसरा क्वेश्चन है सर अब्दुलबारी असीर साहब की शायरी में शागिर्द कौन कौन थे د اسیر صاحب شاګردان دومره ډېر دي څومره چې د ده شعرونه دي دا د پښین دا زما چې کوم همزولي دي دا د پښین ده زما د عمر چې دي زه یې نه منم د راخمه او دی یې مني یا نه مني در ټولو در مخ زه دا درته وایم چې د عبدالباري اسیر صاحب یو شاګرد ته یو مخ ته ناست دی شهزاد بیا زه د خو اساسه خلک دي د اعتراف کوي که نه کوي د پښین دا زما د عمر چې څه شورا اوس دي دغه ټوله د عبدالباري اسیر صاحب شاګردان دي ولې عبدالباري اسیر صاحب په دا ښار کې د پښین په ښار کې داسې نالونه ولګولو چې هغه نالونه اوس بردارې درختې دي نه صرف دا چې برداره دي بلکې میوهدار درخته دي او د ده شاګردان په چمن کې دي د ده شاګردان په لورلایي کې دي د ده شاګردان په ژوب کې دي یو نوم زه په خصوصیت سره اخمه پروفیسر داود بخت صاحب چې د اعتراف هم کوي نه او د زما سره په ټي وي کې پروګرام کې و چې زه هغه خوش قسمت یم شاعر یم نه ادیب یم چې زه د عبدالباري اسیر صاحب شاګرد یم او اسیر صاحب یو داسې او مسلم باغ کلاسیف الله دغه سیمه کې ته داسې علاقه نشته چې په هغه کې د ده شاګردان نه وي یعنې بېشماره زه مختصر دا درته وایم چې دا زما د عمر چې کوم شعرا اوس ژوندي دي او دي دا کې اکثره دا ټوله د عبدالباري اسیر شاګردان دي او باري اسیر صاحب مخالفت نه کوي که به ټي وي له تلئ هم به د شاګردان زه ټي وي ته اول وار عبدالباري اسیر صاحب ویلی زه و ریډیو ته اول وار عبدالباري اسیر صاحب ویلی منه او ده به دغه قافله جوړه کړه د پښین د شورا ده مسلم باغ مشاعرې ته یې موږ بیولي د کلاسیف الله مشاعرو ته یې بیولي د ژوبو مشاعرو ته یې بیولي د لورلایي مشاعرو ته یې بیولي حتی د چمن و مشاعرو ته یې موږ بیولي یو نو دا تره شخصیات او دا تره ذهنونه په ادیبانو کې ډېر کم خدمت و او جذبه د شاګردانو څخه چې د اسیر صاحب د دې نظیر نشته د دې مثال نشته शुक्रिया सर सर दूसरा क्वेश्चन है रेडियो पाकिस्तान के साथ अब्दुलबारी असीर साहब का ताल्लुक कैसा और क्या था د ریډیو پاکستان سره د باري اسیر صاحب ډېر ښه تعلق و بلکې د یې کنټریکټ هغه شاعر و نه چې د ده کلام د دې ځي مقامي کم ګلوکاران چې وو چې محمد عیسی نومېدی او سلیم جاوید نومېدی هدایت الله ګلوکار نومېدی نیاز محمد نومېدی او یو د عقل مینه دا تره څوک وه یوه بله وه دا بقاعده د اسیر صاحب کلامونه ویلو او په ریډیو پاکستان خپل یو طریقه کار دی خپل یو قانون یې دی په هغه قانون حصه چې وه عبدالباري اسیر صاحب و دوی دغه شاعر ټاکلی و عبدالباري اسیر صاحب یې ټاکلی و ستا کلام به په ریډیو کې په دغه شاعرانو وایه او بیا دویمه خبره زه دا وکړم چې دی څومره ښه شاعر و د هغه سره د غونګې د دوی خوږ آواز و
د هر ځای او هر چاته بیا دی په موسیقیت ډېر پوهېدی. دا د موسیقیت چې څو شعبې دي نه دا څو دغه دا ټولې ده ته ور معلومې وې. هغه طرز به ده ور جوړ کړي او ګلوکار به ووایي. یعنې د ده کلام په ریډیو کې د دې ضد شورا څخه زیات کلامونه چې دي هغه د باري اسیر صاحب د ویل شوي دي. शुक्रिया सर. सातवां क्वेश्चन है सर, अब्दुलबारी असर साहब की اساتذه कौन कौन थे؟ اساتذه زه په دې نسم تر ښوولی چې ما درته وویلې چې د ژوند په ابتدایي دور کې شاعري شروع کړې ده او ژبه او ادب یې زده کړی دی د هند سره. او بیا چې دلته راغلی دی د محمد رسول فریادي صاحب یو دی د دشنغرۍ ده، یو داسې شاعر و نه چې د ده په پښتو او په پښتنو او د پښتنې وایاته ده یو عجیبه شعر ویلی دی ډاکټر صاحب نه. وایي پښتنې ستا د عصمت په پاک پړوني، پښتنې ستا د عصمت په پاک پړوني، په رښتیا د عبیدانو لمونځ روا دی. د دغه شنغرۍ و نه. نو دغه دی هم په هند کې پاته سوی دی او بلا شاعري یې وه. دا محمد رسول فریادي صاحب، صاحبزاده امیدالله صاحب او عبدالکریم بریالی صاحب، راز محمد راز صاحب، د دوی خپل یو ګیدرینګ و، د دوی خپل یو ناسته وه. دا کم او پروفیسر ولی محمد سیال کاکړ صاحب چې هم ادیب و هم شاعر و، او بیا د هغه رنګ عبدالعلي اخندزاده صاحب، حافظ خان محمد صاحب، خانوزي والا چې دا تعلق د دوی په آپس کې ناسته ونه. اوس په دې کې د استاد او د شاګرد درجه نسي راتللی. استاد یې ما ته د ده څخه ما یو وخت کې پوښتنه هم وکړله نه. ما ورته وویلې تا باقاعده کله زه چې دا د خپلې غزلې اصلاح په تا کومه، زه دا خپل یو کلام ولیکم درته، تا چې به دا کلام ولیکئ تا در چا ول ما تر هېچا نه دی رسولی. او موږ په اپس کې داسې سره ډسکسوئ، په هغه به مې سره بیانوئ او د دې د ده د خبرې ستا معلومیږي نه چې ده دا ما ټول دا ګاډ ګفټډ یو شی دی نه، عطیه خداوندي ده نه. نو استاد ما ته معلوم هم نه دی، ده راښولی هم نه دی، او خو د ده د خبرو څخه دا معلوم چې د خپل ځان خپل استاد دی. او زه به یوه اضافه کې وکړم، دا ما پخپله د پروفیسر اعظم الله صاحب په دغه ډګري کالج پشین کې اورېدلی دي چې عبدالباري اسیر صاحب یو پیدایشي شاعر دی چې دی پیدا سوی دی، الله پاک یو شاعر پیدا کړی دی. یو د نشان دی کول، یو منشي محمد رحیم چې هغه مزاحیه شاعري کول، دا خلک به هم ویلی چې دا استاد یې نسته لیکن یو شاعري شروع کړې ده او ښه شاعري کوي، کمال شاعري کوي چې مثال دی د جینیس نه بغیر روزګار ورته ویل کېږي. او یو اقتصامي علم دی چې د چا سړی زده کړي، یو هغه چې الله عطیه خداوندي او وهابي د الهام په صورت کې شاعر ته کېږي. نو صدم بخان وایي لیکن الله پاک دته یو کمال ورکړی. کمال اوس دغه د ما ته اوس د ښکاره کوي نه، دا 15 یا 14 شورا دي نه، بس دغه چې د څو ورځو زما په ذهن کې ګرځېدلو ده. نو وړمه شپه ماخستن ما دغه ارټیکل کې مضمون مې کوي او په نیت مې د دې وکړه چې یو د دوی نمونه ما څوک یو دا نوم وویني یو دوه ورته وکړي، خدمات یې کړي. نو په هغه کې منشي محمد رحیم صاحب هم د امان الله بې قلم ډېرور و، لیکن غزل یې چې کوم د ګلوکارا دی وایي، ګلوکارا دی وایي نه. اوس دا چا زده کړلو؟ دا ټوله دغه د یو د بل په نظر کله دا اوس چې موږ سره ګایېږو دا ډسکشن وي، دا ګیدرینګ وي، نه نه، خو د کمال شاعري یې کړې. د باري اسیر صاحب یو ځای وایي په دومرې ډک محفل کې، یعنی سید ګوهر صاحب چې برلاري سید ګوهر صاحب زموږ د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا زما نږدې زما ده، دا زه در ټولو لوی شاعر بولم. دی به خصوصي باري اسیر صاحب ته راغلی، بیا چې به محفل جوړ کړو هغه کلام یې وراته ووایه نه، ده به په ترنم ورته وایي په دونګې ډک محفل کې مې خندل ستا په خاطر، چې تا به څه ویل ما به منل ستا په خاطر. اوس دا غزله ده نه. په ژوند کې چې رانغلې جنازې له مه راځه، چې مړ سم بیا مې پرېږده هدیرې نه مه راځه. او دا د څه رنګه انصاف دی نه پوهېږم، دا د څه رنګه انصاف دی نه پوهېږم.
مجرم یو دی را زړېږي په دار بل یو. اوس ګوره دا د داسې کماله شاعري ده، موسیقیت هم دی، حقیقت پسندي هم ده، درد هم دی، مفهوم هم دی. نه نو د ده په شعر باندې د زما رنګه مانده څوک څه ګایدلی نه، که څه هم ته ماته زباني یو آرټیکل ما لیکلی و او نو خدای شفقت یې درلود دی، محبت یې درلود دی. ولې خو زما شاګرد معلوم وډیوار دا تندی راکړه چې زه یې در مچه کړمه نه، چې ما په ذهن په زړه کې کومه خاښه د ځان په باره کې جوړه کړې وه، ته هغه آرټیکل په اردو هغه دومره مشهور شو هغه آرټیکل چې د اسلام آباد څخه یو میګزین وځي سرکاري اکیډمي ادبیات اسلام آباد ادبیات رساله په اردو کې وځي، دا مضمون هم ما په اردو کې هغه زما ته وویل که ته موږ ته اجازت راکړې موږ یې رایلټي درکوو. دا یو د درویش صاحب باندې ما لیکلی و دا مضمون، یو په غرنو صاحب باندې و، یو په عبدالباري اسیر صاحب، په راز صاحب خو نو بې شماره دي. دا د درویش صاحب و او د اسیر صاحب آرټیکل هغو واخیستی دغه یې سولو. نو دا تر خبرې دي چې دا سړی څومره ګایېږي هغومره کم. خو مختصر زه دا وایم چې د باري اسیر صاحب په فن، په شاعري، په مزاج، په شخصیت څومره ته وګایېږي هغومره لږ. शुक्रिया सर। दूसरा क्वेश्चन है सर, अब्दुलबारी असर साहब की शख्सियत का मुतासिर कुन पहलू क्या था? دا خاص سوال دی، دا زما د خوښې سوال دی. یو خو به عبدالباري اسیر صاحب یو داسې شخصیت و، دومره نفیس انسان و، خوش لباسه و، دا سپین کالي او د ده د پکول خوړی او توره صدرۍ او جګ قامت اسکه غاړه، دا د ده دومره ښایست و. یعنې په ما زه چې متاثره شوی یم په شخصیاتو کې، یو د راز محمد راز صاحب ډېر نفیسه، یو عبدالباري اسیر صاحب، یو د پېښور قلندر مومند د په قامت په ذهانت. نو د اسیر صاحب د ټولو لوی خصوصیت دا و چې دی ځان ته ډېر متوجه و، ډېر پاک صاف سوتره ګرځېده یو. او دویم خصوصیت یې دا و پر چوک د ده دکان، دغه دکان کم او بیټک زیات. د ده د خصوصیات لوی خصوصیت دغه دی، د ده د شخصیت چې د ما رنګه چا د ده پر دکان هغه خلکه ما ولیدلو چې نمونه ما اورېدلي و لیدلي مې نه و. که به د خیبر پښتونخوا شورا و دا ټوله د ده پر دکان راتله، که به د ژوبه څه څوک راتلی دله به راتلی، که د کوټې سره څوک راتلی دسترخوان یې درلودی، مړان یې درلوده، سخاوت یې درلودی، محبت یې درلودی، احترام یې درلودی. که هغه مقناطیس دغه شخصیت یې داسې راګرځول او دا ډېر کم خلکه دا صفتونه لري. یو خصوصیت یې دا دی چې مېلمه نوازه و، بل خصوصیت یې دغه دی نه چې خوش مزاجه و، ګپ یې ډېره ښه، خوش آوازه، خوش لبازه، خوش مزاجه، دا ټوله په ده کې وو. او د ټولو لوی خصوص دغه و مقناطیسیت یې درلودی، د خلک یې داسې او د شاګردان یې داسې نازولو، داسې د شفقت، داسې د محبت لاسې. یو وخت کې ما له دوه درې مېلمانه راغلي وو، نو هغه د لږ وخت دپاره راغلي وو، نو سا چې ما رخصتولو ما د باري اسیر صاحب له بیوار ورځو چې ورغلو دول مړه خو ما لا په دې ملا وستلو یو ګوټ چرک نو ما ملا راولی ایستلو، دا څنګه چې ما له دې راسي او دوی دې بې ډوډۍ راسم لاړ. نو دا ډېر صفتونه دي او دا صفتونه دا چا سره نه وي، دی د صفاتو مجموعه وه، خوش آوازه، خوش مزاجه، خوش رنګه، خوش لباسه، یعنې مېلمه نوازه. کوم هغه صفت چې انسان په ښایسته کېږي، د انسان د ښایست زیور وي، دی په هغه دغه صفاتو په زیور چې و پوره و او مکمل و. शुक्रिया सर। नवा क्वेश्चन है सर, अब्दुलबारी असर साहब के बच्चों में अदबी ذوق कौन रखता है؟ وایه دغه زموږ دا کې به نو زه لږ جرأت وکړم، هر ځای د مسؤلیته څخه کار راخلمه، دلته زه د مسؤلیته څخه کار راخلمه او ډېر خلک به شاید خوام بده کړي. دا زه پر دعوه سره وایم چې اسیر صاحب نه صرف لکه شاګردان چې دوی ډېر یې پرېښولو لکه ستوري،
اولاد ورور وراره بل د دې ځای یا د هرې سیمې یوه شاعر دومره بچیان دومره ورونه دومره ورونه جانشینه نه پرېښولو کله باري اسیر صاحب چې پرېښولو د ده اول مشر زوی دی فضل الرحمن لایق نه صرف دا شاعر دی بلکې ګلوکار دی دویم زوی جمیل الرحمن انځور نه صرف دا شاعر دی ګلوکار دی دریم زوی ما څه ولې نوم یې دی عزیز الرحمن دغه چې کوم دی شاعر هم دی د ریډیو سره د اخبار سره د صحافت سره د هرې شعبې سره تړلی دی او دا رنګ یې ورور پرېښوی تیمورشاه کمال چې هغه بلا شاعر دی لیکوال دی او ډېر ښه پروګرامونه کوي او زامن ورونه خو مې در وښولو وراره یې داسې شاعر دی نه دومره خوږ ژبی شاعر دی زمان قرار نو باید دغه یو شاعر دی چې د زامنو په شکل کې هم جانشینه پرېښولو د ورور په شکل کې هم پرېښولو د وراره په شکل کې پرېښولو او دا سوال عموما کېږي نه زما له یو خبره په ذهن راغله نه خو هغه زه نسم کولی خبره ډېره درنه ده د عبدالسلام اشیزي صاحب څخه چا پوښتنه کړې ده بیا چې د کوم جواب ورکړی دی نه هغه خو بیا زموږ د دغه دلته خلک د خبرې څخه خبره واخلي خو مسله زه ما نور د هېڅ چا نه مننه واخیستله او که نه نه اخم نه ضرورت شته دغه باري اسیر صاحب د خپل ادبي جانشینه د زامنو په شکل کې هم پرېښول د ورور په شکل کې هم کېښود دغه پیدا چې سوله نور شاعران هم لوستلو پیدا سولو رالو یادېږي ډېر یادېږي لږ یادېږي خو د باري اسیر صاحب زامن او ورور او وراره داسې کار نشته چې د ده د مرګ ورځ دی او د ده پروګرام دی نه کېږي په پوه شولاست شکریہ سر گراوس کوشچن ہے سر عبدالباری اسیر صاحب کے مضامین مقالات کی تعداد اور نام ګوره دا سوال خو ښه سوال دی نه دا د ریسرچ سره دا د تحقیق سره تعلق لري زه که دوی در استوم اوس ګوره آینه اسیر ده په هغه کې 14 دي که 18 د ده مضامین دي نومونه نو چیز زما په ذهن کې دي او دا رنګه د ده کالمونه دي په درځنو نه په سینکړو دي نه اوس زه خو تعداد لا دی لږ ډېر در وښیم چې بې شماره دی ډېر دي عنوانات یې زه نسم در ښوولی نه او خو د اردو دا تذکره یې در ښوولی شمه آینه اسیر یې در ښوولی شمه مضامین یې در ښوول عنوانات او نومونه یې نسم در ښوول خو دومره به درته ووایم چې که د ده د اردو مضامین دي که مقالې دي که کالمونه دي هغه په درځنو دي محفوظه دي او اوس یې بل کتاب هم را روان دی शुक्रिया सर लास्ट क्वेश्चन है सर उर्दू अदब में अब्दुलबारी यासिर साहब की दिलचस्पी के मज़ामीन और उर्दू मज़ाहत का क्या थे ګوره هغه ټولنیزم و چې د ټولنې د معاشرې چې کوم مسایل دي چې هغه ته موږ سیاسي هم وایو ادبي هم وایو معاشرتي هم وایو د په معاشرتي پیلو باندې هم د مضامین شته په ادبي موضوعاتو باندې هم د ده شته پر سیاسي باندې هم شته ده ته چا وویل ولاسیر صاحب دومره لوی نوم کابل کندهار چیرې چې د ده د چین او د جرمني څخه چې کومې پښتو پروګرامونه کېدلو په هغې کې چې کومو ګلوکارانو غزلې ویلې هغه هم د اسیر صاحب ته ویل او هغه هم پېژنئ ورته دومره لوی نوم لرې دومره لوی تاریخ لرې او ستا سیاسي دغه فکر نشته ته کم سیاست ډول زه د ټولو لوی سیاست هغه کم سیاست کوي ډول زما دا سیاست دی چې سیاست نه کوم ګوره په دې کې څومره لوی شی ده نو د ده ته دغه ستا سوال بیا ماته موضوعات یې ما در ټول د معاشرتي هم دي بلکې یو ځای زه مذهبي لا هم ورته ووایم دا زما څه اوس دغه بزرګ ولي الله نوم سیوطي او دغه ده ډېر وایي
او جنید بغدادي د ډېر وایي، ګیلاني یې ډېر وایي رحمت الله علیه. دغسې به کله کله د تصوف یو شی هم راوایستي، پر دا هم دوه مضمونه سته، خو اکثره مضامین چې وو دلچسپي چې وه هغه بې ادبي وو، د یو شاعر په فن او شخصیت بیا ډېره خبره کوله. او بیا اوس ګوره د پښین ښار د موضوع کړی، د پښین تاریخ، او پر پښین باندې د دوه مضامینه دي، نو دا خو یو مضمون شو. پښین څه شخصیات د فیصله چې به پاڼه چې به ته ورغلې هغه د حافظ په شکل کې وو، پرا ریډیو پرته وه، کتابونه پرته وو، اخبار او پر دیواله باندې به د اهم شخصیات په پښین کې پاته شوي د هغه تصاویر او د شان مو پر دیوال ښکاره کېدو. نو هغه تذکره نګاري لکه سر چې ویل تذکره نګاري د ده بچي ورځ خبر وم وکړله چې د بابا چې کوم معاصر شخصیات په پښین کې پاته شوي دي پر هغو باندې هم د بابا سسته مضامین هغه څه دي موجود. یو موضوع دا وموندله یا ګوره اوس دا ګوره پښین په پښین خو نه موږ نه یو خبره د پښین پر تاریخ د عینه اسید ته وګوره نه، په هغه کې دوه مضمونه دي پر پښین، پر سکول سته، پر زراعت سته، د ډیری فارم نه د مرغه پر هغه سته، نو مختلف سلو. او بیا زه یو بله خبره هم د ډېر لوی کار شروع کړی وو، دغه نسبنامه نه دا موږ چې ورته وایي زما ولې د ذهنه څه ووته، شجره، پر دغه هم د کار روان وو. او ډېر ځایو ته زه هم واستولم، ما هم څه معلومات وله راوړلو، د خپل هم راټولولو، خو هغه تر اوسه نه ده تصنیف سوی. دومره هم زه نه یم په خبر چې پر هغه نو د څو کار کړی دی. خو هغه ورځ دغه کم بچي چې د اردو په حواله چې هغه پښتانه شورا چې اردو یې لیکلې ده، په هغه ورځ ما یو نوم هېر سوی دی نه، هغه چې د چا سره په هغه کې د دا نوم ایډ کې شامل دی چې پروفیسر راز محمد راز صاحب چې کوم دی د اردو یو ناول یې ما ورښولی وو، ډایري یې ما نه وه ورښولې، چاپ سوې نه ده، غیر مطبوعه ده، دو مسلوب چهرې. نو په هغه اردو کې د راز محمد راز صاحب نوم او ذکر راتللی سي او پوره راتللی سي. دغه یوه رساله سهار د کوټې څه چاپېږي د جمیل الرحمن دغه باغه، پر هغه باندې کله کتاب پر د په فن پر شخصیت کې یو کتاب وي، بس دا کتاب هم دی، رساله هم ده، د پنځلسو شپاړسو شاعرانو لیک دی پر هغه. د پروګرام په آخري برخه کې زه د پروفیسر شهزاد صاحب شکریه ادا کوم. د علمي بحثونه، علمي مجلسونه ډېر ډېر زیات څه فایدې، لکه اوس یو نوې خبره مخته راغله چې د پروفیسر راز محمد راز صاحب یو کتاب شته چې هغه ډایري په شکل کې دی، هغه د دو مسلوب چهرې په دا عنوان سره دی، دا شایع سوی نه دی. نو دې طرف ته به خلکو څه توجه سي چې د پروفیسر راز محمد راز صاحب چې د وفات هم ډېر زیات وخت اوس، لیکن د دا کتاب څخه معاشره سماج تر اوسه پورې دی محرومه دی. د دې مجلسو فایده دا وي چې دا زموږ ایډیلز، زموږ د معاشرې هغه مثالي شخصیت چې په دا رنګه پسمانده معاشره کې دوی د کتاب سره د قلم سره تعلق پاتې سوی دی، دوی د خپل خیال او فکر په ذریعه باندې د سماج او د معاشرې د رهنمایي په درست سیم کې د هغو د سفر لپاره دوی خپل دماغ، ذهن، قلم څه کړی دي، استعمال کړی دي. نو انشاءالله دغه سلسله به مختوم جاري روان وي. زموږ یو بل سټوډنټ دی چې هغه پر صاحبزاده پروفیسر صاحبزاده امید الله صاحب باندې دغه د اردو ادبي خدماتو باندې اراده سته، انشاءالله را روان بود به خدای کول. بیا پروفیسر شهزاد صاحب سره په دغه کې انشاءالله موجود دي. بیا د پښین مایناز شخصیت د پروفیسر صاحبزاده امید الله صاحب د اردو ادبي خدماتو باندې به انشاءالله یو بل نشست دي، پاکې به نور انشاءالله د شهزاد صاحب څخه خوږې او ښایستې خبرې موږ اورو. جزاک الله سید ګل پروده.